بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه مجاهد الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راغلیو په پېښور موټروی باندې زموږ نن ته په دې ځای باندې سروې راپورټ دی په هغه خلکو باندې چې کم سیلاب زدګان دي. په هغې کې ما سره مختلف تنظیمونو خلک ولاړ دي چې هغې د دې خلکو نگراني کوي. په هغې کې ما سره یو ملګری ولاړ دی، هغې سره به خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. حالات خو شکر دی چې اوس بهتر دي، ډېر مزیدار او د دې نه مخکې خو ډېر ګډوډ او ډېر دغه اوس شکر دی کنټرول دی او بم په کوزېدو دي او خلکو موږ سره ډېره مرسته وکړه، عوامو ډېره زیاته مرسته وکړه جي او ډېره زیاتې منډې وکړې. او زما یو اپیل دی جي چې کوم دغه ګوري او زما اواز اوري، دا کم خلک چې سیلاب نه دی والي دا خلکو دپاره راځي او د دې ته چې راشنې تقسیمېږي څه ورکوي د دې د پاسېدو نه مخکې هغه د دې د لاسونو نشې تختولې وي. زه ګورنمنټ ته دا اپیل کوم، مونږ پولیس والا ته مو وي، موټروی پولیس والا ته مو وي، مونږ آرمي والا ته مو وي چې یاره مونږ سره یو دوه کسان یو درې کسان داسې دغه کوي چې دا خلک مونږ نه منې کړي. دا ضرورتمند دي، دا کورونه دي، دا وګورئ دا کورونه، دا ټول خلک د دې کورونه دي، دا ضرورتمند دي، دا هسې نه دي نازي. د دې ماشومان اخوا چې کوم زمونږ کلي ته زمونږ کلي کې چې کم بچ کورونه دي د دې ماشومان ټول هغلته دي، هغوی په نهرو خلک پاتې شي، زنانه په نهرو خلک پاتې شي. دی خو ټیک ته دی خو بس دلته ځان موړ کړي، دلته راشي نه بس، خو د بهر نه چې کم خلک راځي هغوی د دې د لاسونو نشې وتښتي او هغه پکې. بهرحال زمونږ چې کوم دی نو ګورنمنټ د سایډه نور اسم نشي چا د سیاست پرویز خټک صاحب، اسحاق خټک صاحب د خپله جیبه چې کوم دی نو مونږ له څو دیګونه د روټۍ په ټیم کې خپله ښه مرسته کوي. هغوی مونږ سره نور هم چې کوم دی دغسې ټیمانې راولېږل، دغسې د غیر راولېږل، د هغې هم شکریه ادا کوو. صرف د هغوی مونږ سره مرسته ده. ایم وایي چې د ګورنمنټ کسان دي خو لکه هغوی مونږ سره مرسته کوي. ګورنمنټ د سایډه مونږ سره نور هېڅ مرسته نشته، نه خوراک شته نه څه شته. مونږ سره عوامو ډېر زیات هیلپ وکړو. خبرې اترې خو ډېرې دي، خبرې اترې به کوو. په دې کې دا کم زیات تر چې کم امداد راځي دا د ګورنمنټ په سایډ نه راځي یا عام خلک یې راوړي؟ زیات تر مکمل یعنی په 100% کې چې کوم دی نو 95% اړو 100% مونږ ته خو د حکومت د سایډه هېڅ هم نه دي راغلی. د حکومت د سایډه زمونږ دغه راغلی چې اسحاق خټک صاحب، پرویز خټک صاحب دوه درې دیګه راوړي او هغه چې کوم دی نو په دې کلي کې تقسیم کړي، خوراک څیزونه راوړي په دې کلي کې تقسیم کړي. نور هم دغسې منډه تړله هغه کوي او نور چې کوم دي داسې نه شوي. پرویز خټک چې دی پوه شولې په دوه درېو دیګو باندې ځان خلاصوي، دوه درې دیګه کور کېږي د خلکو ته نه جي. زه چې کوم دی نو هغوی نور هم داسې منډه تړله کوي. زه هغوی ته هم دا اپیل کوم، دا درخواست کوم چې مهرباني دي وکړي. اوس وخت کې مونږ ته یو څو ایکسیویټرې په کار دي چې دې اوبو ته لاره جوړه کړي، واپس وځي. دا کورونه ډوبېږي لګیا دي، دا اوس دا دیوالونه دا اوبه چې ولاړي نو دا دیوالونه دا کمرې راغورځوي. هغوی مونږ له ایکسیویټرې راکړې وې، باقاعده ټیمان یې راکړي، ریسکي راکړي چې دا اوبه دا بندونه هغوی تړلي دي خو اوبه دومره زور کې وي چې هغه بندونه یوړه. اوس مونږ دوباره هغوی ته دا درخواست کوو چې مونږ له ایکسیویټرې راکړي، مونږ له چې کوم دی نو امدادي کسان راکړي، امدادي دغه راکړي چې دې خلکو نه دا اوبه وځي، د دې موټروی نه دا دغه ختم شي. ولې چې په موټروی دا خلک ماشومان وختي یو ماشومه ګاډي وواله او وفات شوه یو ماشومه بېهوشه ده. ښه لا وفات شوې نه ده، بېهوشه ده، خو خلک دغسې وایي څوک وایي مړه شوه، څوک وایي بېهوشه ده که نه دغه دی. نو د دې خلکو خوښه نه ده خو مجبوري ده. دلته دې ماشومان چېرته اوس دې کې په ماشومان چېرته سنبالول، دې کې خو د مرۍ او د سینې اوبه دي. نو مونږ دا درخواست کوو حکومت ته، پرویز خټک صاحب ته چې مونږ له ایکسیویټرې راکړي، مونږ له کمیټي څه کسان راکړي چې دا اوبه مونږ نه اوسي. ستاسو ډېره مهرباني. دا راته ووایه چې دا پهله چې کم حالات و د سیلاب اور اوس موجوده ټایم کې څه صورت حال دی، دې کې څه فرق وشولو؟ په دې فرق مونږ لږ وایو. نو پهله خو چې کوم دی د 2 ورځې مخکې ډېر زیات تیزې اوبه وي، ډېرې زیاتې اوبه وي او فرق هم دا شو چې اوس ورو دې خلکو ته راشن هم کمیږي. دې خلکو ته راشن مخکې کم چې لومبۍ ورځ وه، دویمه ورځ وه، هر یو څیز ښه ډېر و. اوس چې کم دی ورو کمیږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کم سیلاب نه دي والی هغه تنګولو والا دلته ګاډي ودرېږي، کم چې امداد کوي، کم چې دا همداسې خلک راغلي دي منډې ور ووایي، هغه د خپل یېرې که پیسې ورکوي که یا څه راشن ماشن ورکوي، غوړي چیني ورکوي،
خلک ورمنډه کې او واپس گیټ بند کی او ګاډي د اکسلیټر ورکی روان شي نو چې کومه ضرورتمند دي هغه پاتې شي او چې کم دغه دي نو هغه شي. زه ګورنمنټ ته دا اپیل کوم، خپل عوامو ته دا اپیل کوم، تاسو د کیمرې په ذریعہ، تاسو د چینل په ذریعہ چې مهرباني وکړئ سیل سپاټوله دلته مرازي دا کیمپ کورونه دي ټولي دنیا کتلې دي سیل له تاسو مخکې راغلي بیا هم راتلی شي بیا هم راتلی شي. اوس وخت تاسو سیل نه راځئ، تاسو صرف زموږ تباهي کتوله راځئ. نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ تباهي کتوله مه راځئ. څوک چې موږ سره امداد نشي کولی نو زموږ کم از کم د تباهي کتوله مه راځئ. مهرباني بس تاسو موږ ډېره شکریا کوو، ډېرې چینل یې راغی، ډېر دغه راکړو، موږ نه خو داسې خاص چا دغه هم نه دی کړی. بار کار کلي کې داسې کېږي، تاسو موږ ډېره شکریا کوو، ډېره مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوید احمد نوم دی، دې محلې سره تعلق ساتم. زه د امین الله بھائی د جذباتو ته سلام پیش کوم او تاسو د اکسلیټر مطالبه وکړه په هټک نه هغې مونږ پرون نه کړې دا مطالبه، خو چې مونږ ته د هغه ساخن پی ووې چې اکسلیټر به درکړم خو د هغې ذمېوار به ته خپل یې ځکه چې بره نه مونږ ته اطلاعګانې کېږي چې د اوبو د کمېدو چانس نشته دی. اوس که زه تاسو اکسلیټر درکړم تاسو ځان ته لار وکړئ او سبا باندې بس یې واش کنفرم خبره ده چې بره نه اطلاع شوې ده چې د اوبو ختمېدو چانس نشته. پرونه خبره پرون د مونږ ته اطلاع شوې وه چې هغې وایي چې کله مونږ ته ډیس ووایي چې اوس تاسو شاول بوځئ تاسو لاره وکړئ بیا مونږ ته شاول درکوو. که په خپل سر بوتلی شي شاول در به درکړم، خو که دا دوه کلو مسله ده کیم کورونه ملنګ باغ که چېرې دا خپل سر تاسو بوځئ دا ډوب شو زموږ به تاسو خپله یي او پاتې شوی دا پرویز خټک د 3 دیګو خبره نو هغه سره جنس ته 65 کسې په یو هلته کې دي نو 65 له په 3 کې زره ورکړي او 65 دا په پوره نوخار کې دي نو دا چې 65 زما 130 د په 3 دیګو کې زره ورکړي دی مسه جوړیږي او په هټک لیست وړي دي ان شاء الله سبا به خیمه راشي. خو عوامو ته یو اپیل کوم چې دا د موټروي د ناس کار نه دی. سبا که دا به کم شي بره به مونږ ټول خپل کورونو ته ځو، چا کمرې نه پروت دي، چا دیوالۍ نه پروت دي، چا کچن غوړي چیني هر یو شی تللی دی اوبو کې، فرنیچر کمبلې. عوامو ته دا اپیل کوم کم چې شتمن خلک دي الله دې ډېر عزت وکړي، زموږ ډېر عزت کړی چې هغې دا پکار چې هر یو شی دی یو سیټ ته کړي او صرف هغې دې چې کوم دی د پوخ راشن مونږ سره لیست پروت دی د پوخ راشن غم دوک کړي چې دا خلک کورونو کې کار کوي او په خپل کور کې پخوي او خوري. اخره کې یو تپوس کوم په پېښور کې زیاتره چې دا کم کیمپونه لګېدلي دي سیلابزادګانو دپاره د چاندې هغې نه تاسو ته څه اوسه پورې رالل یاره چې دا کم چې راځي که دا ټول هم د هغې چاندې دي کې پي کې والا برون راغلي هغې مونږ سره نمبر وړي لیست وړي دی هغې ته مونږ دا مطالبه پیش کړې تاسو ته هم پیش کوو ټول عوامو ته پیش کوو.